السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه تاسو پته را چې په اسلام آباد کې 21 غنټې مذاکرات وشو د ایران او د امریکې په منځ کې، اسرائیل د خر بچې په منځ کې نه و. په دغه مذاکرات چې ناکام شو، نو د دې غټه وجه دا ده چې په دې کې سابقه وزیر اعظم عمران خان صاحب هغه پکې نه و. که بالفرض هغه په دې مذاکراتو کې پکې وی، نو دا مذاکرات نه کامیاب شوی، ځکه هغه په جیل کې پروت دی. او ګوره د عمران خان مذاکراتو کې به منی خپل جیل کې پروت دی او نور مذاکرات کوي، منی به په پی ټی آی والو زه نه یم. نو اصل کې دا مذاکرات ناکام شو، کنه په دې کې عمران خان نشته. که په دې کې عمران خان وی، نو مذاکرات په چې کومه دی هغه به خامخا کامیاب شوی دی. خو په هغې کې چې کومه دی د عمران خان نشته که نه، چې ناکامه دی. او نور فیلډ مارشل اسحاق ډار صاحب او وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې کومه دی، د هغې پوره خواري او پوره محنت کړی دی، ځکه چې د امریکې جي ډي وینس نایب صدر او د هغه سره نور ټیم جي کشنر میشنر دی، داسې د عراق سپیکر وزیر خارجه عباس عراقچي او باقر لباب ته کسي سره هغه هم چې کومه دی هغه راغلو. مذاکرات ناکام شو. دا چې زه سوچ وکړم که نه، تاسو سوچ وکئ، نو د امریکې وزیر اعظم صدر چې کومه دی د پاکستان سابقه وزیر اعظم عمران خان صاحب، د دوی په خبرو باندې بالکل یقین نه کوو. هغه هم د ورځې شل خبرې کوي او عمران خان صاحب هم د ورځې شل خبرې کولې. دغه دلته څو اعلانات وکړو، په هغې د اوسه پورې یو نه دی شوی. نو عمران خان باندې یقین نه و، په ټرمپ هم زموږ یقین نشته. او پی ټی آی والو وی دا سړی پکې نشته، که مذاکرات به کامیاب شو. تاسو په دې هکله کې څه وایئ؟ او مذاکرات ناکامه شو که نه، دا ښه نه دي، ځکه چې دا په پوره خطه باندې اثر غورځوي او خاص که چې کومه دی په غریب عوام باندې. وګورئ دا دوکان یې خالي پروت دی، دا یې پاپړ ماپړ مخکې داسې نه و، ډېر شی و، ځکه دا اوس ګران شو. اوس 25 روپۍ بنډل دی او مخکې په 500 روپۍ بنډل و، او کرایه هم کمې وي، نو پیسې ډېره درنه کړه. الله دې خیر